زمونږ د کوټې مخې ته څه کوي چې جانماز دی چولې دی زما دنده دې خرابه کړې ده بایزید بستامي ورته وایي ستا څه دنده ده علی الاعلان ورته د دروازې نه وایي د خپل جسم خرڅوم جسم د خپل وجود دنده کوم خپل ځان مې بربند کړی دی نامحرم ته ولې څه ویسه مولوي صاحب وایي زما څه کار دی خلک چې کوم کسب له راځي هغې له زه م راغلی وایي ورته وایي زما کارم پیسو کې دی زه دا نه ګورم چې دا 4 میاشتو والا تبلیغي دی دا نه ګورم چې دا چلې والا تبلیغي دی دا نه ګورم چې دا مولوي صاحب دی که عام سړی دی زما مقصد په پیسو کې دی پیسې راکوو دننه کوټې ته ننوځه تاسو نه بیا تپوس کوم تاسو ته څه یاد دي که نه بایزید بستامي رحمت الله علیه ته چا آواز وکړه حضرت ډمه د دغه ځای کې بالخانې ده او بدکارۍ کوي ټول کلی په لړزان کړی دی دلته چې بالخانه ده ټول اډې په لړزان کړی ده وایي ښه د الله والو خلکو له طریقه ورځي توجه غواړم دې خبرې ته بایزید بستامي رحمت الله علیه جالماز اوچت که په اوږه که او د ډمې کور مخې ته یې واچو او په مانځه باندې ودرېد چې په مانځه باندې ودرېد ټوله ورځ وشوه ګاکه رانغې پخوا خلکو کې حیا و د مولیانو نه که نه اوس په تا پټکې والي بار به ورته ناست دی حاجي صاحب ورته دلته مونځونه کوي بار ورته ناست دي دا ګوري چې د حاجي صاحب پسې مونځ کړی دی خو خلاص به یې دننه بالخانې ته به خلاص حیا ختمه شوه جي که نه ښه ټیټ بنداس موټرې واپسې غټې غټې راولي جي دې کې کېنئ یو بوزي پروګرامونو له په احترام یې بوزي او بیا واپس دلته کوز کړي هلکه د اجراګانو جي ډېر زیات عزت دی نو مخې ته یې جي دغه واچو ودرېده ټوله ورځ تېره شوه څوک کس رانغی ګاک رانغی جي بایزید بستامي رحمت الله علیه بس ولاړ دی هلته اواز راغی وینځې ته وایي بار وګوره څه چل دی کلیواله تښتېدلي دي زما نن دنده بنده ده نن ګاک نه دی راغلی ولې هغه ورته وایي ښه چې بار راووته ویې کتل مولوي صاحب ولاړ دی جانماز یې چولې دی مولوي صاحب په مانځه باندې ولاړ دی وایي دا خو مولوي صاحب ولاړ دی زموږ د جومات هغه مولا نه دی هغه ولاړ دی هغه ولاړ دی په مانځه باندې او د هغه نه به خلک شرمېږي نو وی ښه دا ډمه ورپسې په خپله راوورته ورته وایي مولوي صاحب ستا ځای خو مسجد دی ته دلته بار څه کې زمونږ د کوټې مخې ته څه کوي چې جانماز دی چولې دی زما دنده دې خرابه کړې ده بایزید بستامي ورته وایي ستا څه دنده ده علی الاعلان ورته د دروازې نه وایي د خپل جسم خرڅوم جسم د خپل وجود دنده کوم خپل ځان مې بربند کړی دی نامحرم ته ولې څه ویسه مولوي صاحب وایي زما څه کار دی خلک چې کوم کسب له راځي هغې له زه م راغلی وایي ورته وایي زما کارم پیسو کې دی زه دا نه ګورم چې دا 4 میاشتو والا تبلیغي دی دا نه ګورم چې دا چلې والا تبلیغي دی دا نه ګورم چې دا مولوي صاحب دی که عام سړی دی زما مقصد په پیسو کې دی پیسې راکوو دننه کوټې ته ننوځه مولوي صاحب پیسې ورکړې بایزید بستامي رحمت الله علیه پیسې ورکړې کوټې ته دننه شي اوس دې زنانه ته وایي هغه ورته ځان بربنډۍ دی ورته وایي صبر وایي زمونږ د مولیانو یو خبره ده وایي مونږ چې هر کار کوو نو په اودس کې کوو که غلام کوو نو په اودس کې اول ورته اودس کوو بیا پې طالبان ورخوشي دا د مونږ دغه دی بس وایي ښه زنا په اودس کې کېنو هسې وپلیتېږو نو بس اودس وکړه دا زما دغه دی ما سره که زنا هم کې په اودس کې به کې اودس یې وکړه جي په ښځه باندې چې اودس یې وکړه ښځه راله کېناسته بایزید بستامي ته بیا کپړې ایستې وایي صبر لږ غونتی کار پاتې دی وایه څه کار پاتې دی اودس خو مې وکړو ورته وایي دلته مونږ چې هر کار کوو نو 2 رکاته ترې مخکې کوو مونږ چې لږ خیر یې پکې که نه هغه د زنا کار کې د کم دی نه خیر دی کې زنا او مخکې ورته اودسونو دغه کې وایي دا زمونږ د مولیانو دغه دی اوس د الله والو خلکو خو یو ځان له دغه یي که نه جي بس په جانماز باندې ادروله زما محترمو بایزید بستامي ته جانماز را شاته 2 رکاتو باندې ادروله دغه 2 رکاته چې کول بایزید بستامي رحمت الله علیه وله شاته دعا کوله چې خدایا زما کار خداو چې دا زنانه بربنډه وه
چې ته په جسم باندې کپړم نوا خدای ما وته کپړې ور واغوندولې خدای لوپټې چې ته په ټول عمر کې نه دلیدلې رب ما با یزید ورته لوپټه ور واچولا ربا دې چرته ستانه حیا نه د کړې رب ستانه حیا وکړه رب دې چرته په ټول عمر کې جانماز نه دلیدلې رب نن ما په جانماز باندې ادرولا رب دې ټول عمر کې تاسو چرته مکالمه نه د کړې تاسو چرته خبرې نه دی کړې رب نن ما تاسو په کلام و په خبرو باندې ادرولا رب ما با یزید اوریدلې دي چې تاسو په خبرو کې ډېر تاثیر دی رب که دا خبره رښتیا زړه بدل کا خبره دې پورې کوم هغه زنانه وه یا چې د زنا دپاره به خلک کور ته راتله یا په 2 رکعاتو باندې الله زړه دومره بدل که د هغه ټول خلک کلي د ټول کلي خلک په بیا هغه ښځې له دعاګانو دپاره راتله ټول سبحان الله دا د 2 رکعاتو دغه وکنه دي یا ټول عمر بدفعلۍ کړې وې د ما محترمو ټول عمر جسم پروشي کړې وه خو لیکن چې په 2 رکعاتو باندې په سچایۍ سره رب ته ودرېده قسم دی الله یې زړه داسې بدل که چې کلي ته به د هغې کوټې ته به خلک سر به یې ښکته کړی د احترام دپاره او دعاګانې به بیا د هغې نه غوښتې نن مو ته مونږ نشو کولی 5 وخته ټول پې 15 منټه لګي او کرام شو قسم دی کرام شو نو بیا دلته ګورو ټایم ته ګورو دا غړې لګېدلې دا 2-3 منټه مخکې هم ده دلته بیا راشي خادم صاحب ته اکثر وایي هلکه بجلۍ ته صبر کوو بجلۍ ته وایي څه ضرورت دی په بجلۍ څه کوو هلکه ته خو به دلته مخکې ودرېږي شاته اواد نه رسي دونه پې تعدي قسم دی یا به ناست خو چې ټایم بالکل فکس برابر شي قسم دی زه اواز کوم بېدبي دی ما پې دا د فسق او د فاجریت یو لوی علامه ده چې انسان د خدای په کور کې الله وی احب البلاد الى الله مساجدها ماته محبوب ترین ځایونه په مخته ځمکه باندې دا مساجد دي و ابغض البلاد الى الله اسواقها او بدترین ځایونه ماته بازارونه دي د خدای په بدترین ځایونو کې ته ګنټې تیرې زمانې تیرې تا پکې 24-12 ګنټې دروازې تیرې لیکن په جمعات چې رب ته محبوب دی ته پکې 15 منټه سیوایي نشي تیرولی بیا ستا په ایمان باندې زلزله راځي ایمان د نه بیا په پیسو باندې پریوځي ستا بنیتي بیا جومات ته پیدا کېږي د خدای دپاره هم ستا ایمان خرابېږي او مولي صاحب ته د ایمان خرابېږي چې مولي صاحب ولې نن سبا خو ان د شان نه د قسم دی بس اسې د مولیانو سره نه لګي اسې د علماو سره نه لګي قسم دی دا د بدبختۍ لوی علامه ده اسې به په زړه کې ورته منافقي اسې ورته نشي کتې جیل ستې د ما محترمو مولیانو پته نه چې مولیانو څه چل کړی دی یاره چېرته په کور وله اورېدلی دي عالم سړی ستا په کور اورېدلی دی څه مسله یې کړې ده ستا نه اغلا کړې ده چې ته دومره ورته بنیت یې ته دومره ورته منافق یې 24 ګنټې ستا دغې چې مولي صاحب ته څه کنده وباسم هغه مولي صاحب چې تا د رب سره جوړوئ تا ته دلته په منځونو باندې 5 وخته ولاړ دی ته بیا نه سمېږي او هغه ته کندې وباسې د ما محترمو خو قسم دی یو خبره کوم چې چا مولا ته ځان بنیته کړی دی الله برابر په خپله توره باندې والی دی خدای ذلیله کړی دی او یو خبره ستاسو په علم کې بل هم راولم دا خبره یاد ساتئ کم سړی چې د جومات امام ته بنیته شو مبغض شه دا خبره یاد ساتئ اوکې په کورونو کې کلو کې جوماتونو کې مساجدو کې امیر صاحبانو ته مولیانو ته تبلیغیانو ته حاجیانو ته مجاهدینو ته تصوف والا چاته کوي اوکې ما دا زما د سترګو مشاهده ده مشاهده ما عین الیقین په دې سترګو باندې لیدلی دي کم سړی چې د جومات امام ته بنیت او مبغض دی ورته بنیته دی په زړه کې ورته بغض دی د ده دغه به چې کوم دی د ده ځنکدن به په کفر باندې کېږي دی به په حالت د ایمان کې د دنیا نه نه ځي دا خبره یاد ساته ستا ته به ایمان نه نصیب کېږي ستا خوله به کلمه نه وایي ځکه تا ته چې چا کلمه خولې د هغه ته خو درغلی که نه تا ته بیا کلمه څنګه نصیب کېږي یا اکثر مرګ په داسې دغه باندې وشي چې د را روان امت دپاره نشانه وګرځي خلک وایي هلکه وګوره خدای نیولی دی ذلیله شي دومره ځنکدن یې سخت شي د ما محترمو الله دې موږ د ځنکدن د سختې نه وساتي د ځنکدن د سختې نه ډېر امان غواړئ په مانځه کې دعا کوئ خدایه ځنکدن سخته په ما مسلمان په هر مسلمان باندې را روانه ده خدای ما د ځنکدن د سختې نه وساتې او په وخت د ځنکدن کې راته دا کلمه په ژبه نصیب کړي ټول ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ذکر خامخا کوئ په هره دعا کې کوئ دعا چې ختموئ نو دا خامخا وایه خبره مې